بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ ډسکس کوو چې پالیټکس څه شی دی. پالیټکس یو انسان د ژوند لپاره څومره اهم دی. سیاسي لیول باندې موږ خپل کم مقاصد شو حاصلولی، یو ریاست لپاره سیاست څومره لازمي دی، کم خلکو له سیاست کول پکار دي. په دې باره باندې موږ خبره کوو. د ټول ناول د موږ سره what is politics، سیاست ہے کیا. د پالیټکس ورلډ دا د کوم دی، دا د ګریک زبان نه اخیستل شوی دی، د پولیټیکا نه. د دې مطلب دی افیئر آف د سٹی، شہروں کے مسائل، شہریوں کی مسائل، یہ اس کی معنی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ پالیٹکس ہے کیا. څنګه به موږ د پالیټکس ډیفینیشن کوو. د پالیټکس ډیفینیشن مختلف اقوالو کې یا مختلف طریقه کار باندې د پالیټکس ډیفینیشن شوی دی، خو دلته به موږ مختلف ډیفینیشن د پالیټکس کوو. بیا به دا وایو چې پالیټکس د ګورنمنټ لپاره څومره لازمي دی، یو ایجوکیټډ کس لپاره څومره پالیټکس لازمي دی. په دې کې به کم کم مقاصد موږ حاصلوو. نو ټول اولنۍ خبره خو دا ده، دا لیکچر زه نن په پښتو کې کوم. نو دې مطلب دا شو چې یاره دا پالیټکس موږ د پښتنو پالیټکس دلته کوو. د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې پالیټکس هر ملک کې پالیټکس سیاست 18 سال 20 سال نه بعد خلک سٹارټ کوي. خو زما دا یوه خبره واورئ، په پښتنو کې پالیټکس د کله ماشوم پیدا شي د هغه سیاست شروع شي. د هغه وجه دا ده چې پالیټکس موږ هغه ته وایو چې کوم وخت کې خلک ستا سره ډس ایګري شي، خلک ستا سره ډس ایګري شي، ستا د لایف سټایل سره، ستا د تھینکینګ سره، ستا د ډیسیشن سره ډس ایګري شي. نو په دغه ټایم کې ستا پالیټکس سٹارټ شو. زموږ پښتنو کې ته ماشوم پیدا شي نو آلریډي یاره دا تربور دی، دا فلانی دی، ښه وشو بد وشو، نو دغه ټایم نه زموږ پالیټکس شروع شو. زموږ سیاست د بچپن نه شروع شو. خو دا یوه خبره یاد وساتئ چې د مرګه پورې موږ ته دا پته ونه لګي چې موږ به سیاست د چا سره کوو. موږ به سیاست د چا سره کوو. اوس پالیټکس از ناٹ ا پروډکټ. پالیټکس څه پروډکټ نه دی چې دا موږ بایو کو یا به سیل کو یا به واخلو یا به خرڅ کړو. اټ از ا پروسس. دا یو عمل دی. په دې عمل په ذریعہ باندې موږ څه کوو؟ د دې عمل په ذریعہ باندې موږ یو بهترین سوسایټي جوړول غواړو. ته موږ یو داسې معاشره جوړه کړو چې په هغه کې هر سړي ته د ژوند حق حاصل وي. دا بهترین معاشره ته موږ کله جوړو نو دا به موږ د پالیټکس په تھرو باندې جوړو. په سیاست باندې به موږ بهترین معاشره جوړو. ګوره پالیټکس از ا وار. سیاست دا یو جنگ دی، خو دا داسې جنگ دی چې په دې کې به وینه نه وي، بلډ شیټ به پکې نه وي. وار د کوم دی دا خو پالیټکس دی، په هغه کې به بلډ وي. دا به کې لږ فرق دی په سیاست او په وار کې. اوس ګوره دلته موږ پالیټکس باندې به موږ لیکچر اخلو، نو لږ ډېر پالیټکس ټاپک زموږ نه اوږد شو، نو دا غټه مسله نه ده. ځکه د پالیټکس مقصد دا دی the activity through which human beings attempt to improve their lives and create good society. چې human being ته کوم دی دا به خپل لایف امپروو کوي او یو بهترین معاشره به جوړوي. دغه زموږ سره پالیټکس دی. اوس دلته کو موږ یو ګورنمنټ وګورو، یو ګورنمنټ به په کم لیول باندې پالیټکس کوي. وړه یو پولیټیکل ګورنمنټ به څه شي، هغه به څه پالیټکس از د آرټ اف ګورنمنټ. دا د ګورنمنټ یو فن دی، یو آرټ دی زموږ سره چې هغه په دې بنیاد باندې پالیټکس کوي. پالیټکس زموږ سره پبلک افیر دی. د پبلک ته کوم افیر دي، د پبلک ته کوم مسایل دي، دا زموږ سره څه شي دي، پالیټکس دي. بل پالیټکس اصل کې کمپرومایز دی، مفاهمت دی، چې ته به څه کې مفاهمت به کې. بل دا یاد وساتئ، ګورئ پالیټکس زموږ سره ډایلاګ دی، پالیټکس زموږ سره ډیبیټ دی، پالیټکس زموږ سره څه دی، پاور اف سپیکینګ دی. پالیټکس زموږ سره پاور اف سپیکینګ زموږ سره څه پاور دی. اوس پالیټکس از ا پاور اینڈ د ډسټریبیوشن اف ریسورسز. پالیټکس زموږ سره چې کوم حکومت په ګورنمنټ کې راشي هغه پالیټکس سٹارټ کړي، نو هغه به څه کوي، د هغه سره کوم پاور دی دا به هغه د کوم ریسورسز دا به څه کوي، دا به ډسټریبیوټ کوي. بیا اصل کې پالیټکس په زیاتره ممالکو کې ټیکنګ سایډ دی، مطلب ته به یو سایډ ته پالیټکس کې یا به لیبرل پالیټکس کې یا به کنزرویټیو پالیټکس کې.
اصل کې پالیټکس زموږ سره بعض خلک لیبرل پالیټکس خوښوي بعض کنزرویټیو خوښوي نو دا به کې هم زموږ سره په پالیټکس کې یو دغه دی بل دلته وګوره اسلام هم د پالیټکس متعلق څه ویلي دي اسلام د پالیټکس متعلق څه ویلي دي For a believing men and believing women are supporter of one another, not only socially but also politically. والمؤمنون والمؤمنات بعضكم أولياء بعض. मोमिन मर्द मोमिन औरत ये एक दूसरे की सपोर्टर है बेदल तो वो women have also obligation to spread the message of Allah and His prophet पजनानो बानी दा हम लाजिमी दा چې دا به الله تعالی پیغام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام به خلقو ته رسي they have also obligation to struggle for making Islamic society and Islamic government ګورته ته کوکې دا وي په دې باندې دا هم لازم ده په چا لازم ده every human male and female men and women boy and girls په دې دوانو باندې دا لازم ده څه شی لازم ده to making Islamic society and Islamic government دا په هر یو باندې لازم ده چې هغه به د اسلامي سوسایټي او د اسلامي ګورنمنت لپاره به هغه جدوجہد کوي نو د دې نه دا ظاهریږي چې پالیټکس کې میل او فیمیل دواړه به زموږ سره پالیټکس کوي اوس ګوره پالیټکس اصل کې یو سټیټ څه کوي دغه ته پالیټکس ویل کېږي خو دا یاد وساتئ چې په سټیټ کې مختلف ډپارټمنټ دي بعضې داسې ډپارټمنټ دي چې هغه د پالیټکس نه هغه په پالیټکس کې حصه نه اخلي لکه کو زه دا ووایم چې بزنس سکول ادر ایجوکیشن انسټیټیوټ فیملیز کمیونټي یا بعض داسې ډپارټمنټ چې هغه به نیوټرلی هغه به په سیشنز کې حصه نه اخلي پولیټیکل اکټیویټي کې به هغه حصه نه شي یا سوشل اکټیویټي کې کوم دي هغه به هم یا سوشل اکټیویسټ کوم دي دا به هم په پالیټکس کې حصه نه اخلي بل دا خبره ما وکړه الریډي دا ټاپک زمونږ ته کوم دی دا په پالیټکس باندې دی بدته خود زما خپل اوپینین دی چې پالیټکس په هر یو کس باندې لازم دی بغیر د پالیټکس نه معاشره سروایول نشي کولای گروث نشي کولای خو موږ میچور پالیټکس یاد کو داسې پالیټکس یاد کو چې په هغه کې موږ ښه او د بد تمیز وکړو او بل موږ دا وپېژنو چې یاره موږ به پالیټکس کوو د چا سره په کم لیول باندې پالیټکس کوو د پالیټکس هیڅکله دا مقصد نه دی چې موږ یو بل فیملی یا هغه کمیونټي چې هغه معتبر یو چې دا موږ ټارګټ کړو یا د پالیټکس هیڅکله دا مقصد نه دی چې ته پرسنلی اټیک یو لیډر باندې یا په یو کارکون باندې وکړي د پالیټکس مطلب دا دی چې ته به اختلاف ساتي په یو خاص دایره کار کې هغه اختلاف به ستا سیاسي اختلاف وي هغه به ستا ذاتي اختلاف نه موږ دلته پالیټکس خپل کورنو مسایلو ته راوړل هغه پالیټکس نه موږ خانه جنګي جوړه کړې او زه به دا ووایم چې پالیټکس چې کوم دی دا په اسلام کې دی لکه موږ هر یو لا دا په کار دی چې موږ پالیټیشن جوړ شو موږ پالیټکس زده کړو چې کله موږ پالیټکس زده کړو بیا به موږ پالیټکس کوو نو موږ دا ملک به ډیولپ کیږي پالیټکس چې کوم دی دا یو داسې لار ده دا یو داسې رول دی دا یو داسې پروسس دی چې دې په ذریعہ باندې موږ خپل ملک مخکې بیو اوس زه په پالیټکس پوهېږم نه ما ته د پالیټکس مقصد نه معلوم ما ته دا پته نشته دی چې په کم ټایم کې به زه فیصله کوم په کم لیول باندې به زه پالیټکس کوم او زه لګې به پالیټکس کوم نو دا به زما لپاره نقصان دی د ټولو نه اول دا په هر یو کس باندې دا لازم دی چې هغه پالیټکس کوي هغه پالیټکس وپېژني د پالیټکس د کم پوینټ هغه وپېژني په کم لیول باندې پالیټکس کول دي دا وپېژني د پالیټکس مقصد څه دی دا وپېژني نو بیا به زموږ سټیټ زموږ ریاست دا به ترقي کوي مخکې ما ته کله ډیموکراسي ټاپک وایو بلکې ما یو خبره کړې وه چې موږ د انا سیاست کوو موږ د خپل ضمیر سیاست کوو موږ هیڅکله د ریاست سیاست نه لیکلي موږ یو خاص ټولي سیاست کوو او چې کله د خاص ټولي سیاست کیږي نو بیا به مسائل پیدا کیږي بیا به څه کیږي مسائل به پیدا کیږي ها ګوره پالیټکس ته وایي the set up activity that are associated with making decision in a group the set up activity का set that are associated with making decision
چې ته په هغه کې یو فیصله کې in a group or other form of power relation with among individual. Politics بزه دا وایم چې د ټولو نه مشکل کار پالیټکس دی. موږ مسلمانان او پښتانه موږ بنیادي سیاستدانان دي. سیاست زموږ په خون کې شامل دی. سیاست زموږ په خون کې شامل دی. خو موږ طریقه کار زده نه کوو د پالیټکس. موږ طریقه کار زده نه کوو. نو په دې ټاپک کې موږ د پالیټکس ډیفینیشن وکړو چې پالیټکس څه ته ویل کېږي. ټیک ده. د پالیټکس پراپر ډیفینیشن موږ وکړو. بیا د پالیټکس زموږ سره پاور څه دی. بیا قرآن د پالیټکس متعلق څه ویلي، احادیث د پالیټکس متعلق څه ویلي، هغه ما تاسو ته ویلو. بل هر یو له دا لازم دي، په هر یو باندې دا فرض دي چې هغه پالیټیشن جوړ شي. چې کله ته پالیټیشن جوړ شي نو ته به د ښه او د بد تمیز کوې. ستا مایند به پرې شي، تا ته به آیډیاز راځي د خپل سوسایټي د ډیولپ کېدو. خو چې ته پالیټکس نه کوې، ته سیاست نه کوې، نو ته به بیکورډ ته ځې، ته به فارورډ نشي راتلی. په پالیټکس کې به همیشه د یوه خبره یاد ساتئ، د پالیټکس کې به ته ډایلاګ کې او پالیټکس کې به سیکنډ ستا پاور اف سپیکینګ. چې کله دا دوه اکټیویټي باندې ته عمل کې نو ته بهترین پالیټیشن جوړېږي. بل ته تھنکینګ کې د څه متعلق، د سوسایټي متعلق ته تھنکینګ کې، د معاشرې متعلق ته سوچ کې چې زه به خپله سوسایټي په کم لیول باندې ډیولپ کړم، زه به خپل سوسایټي په کم لیول باندې ډیولپ کړم. بل پالیټکس کې زموږ سره اختیارات راځي، ګډ ګورننس راځي. په پالیټکس کې موږ مختلف لیډر ډیولپ کوو، لیډر زموږ سره جوړېږي. داسې خلک مین سټریم ته راځي چې هغه یو پازیټیو سوچ لري. دغه پازیټیو سوچ لږ اپریشیټ کول پکاري، نو دغه بیا د سوسایټي بهترین لیډر جوړېږي، دغه بیا د سټیټ بهترین لیډر جوړېږي. زموږ د پالیټکس یو نیګیټیو اسپیکټ دا دی چې موږ ګڼ عمر یو ښه لیډر، یو ښه سوچ لرونکی د دې موږ اګینسټ روان یو. په آغاز کې ما یوه خبره وکړه، دا زما خپل اوپینین دی، زما خپله آیډیا ده چې موږ پښتانه پیدایشي سیاستدانان یو. سیاست زموږ په خون کې دی. خو د بدقسمتۍ نه موږ ته د سیاست طریقه کار معلوم نه دی. موږ پیدایشي سیاستدانان یو، خو د مرګه پورې موږ ته دا پته ونه لګي چې سیاست به څنګه کوو او په کومه طریقه باندې به سیاست کوو. نو موږ خپل سیاسي مشرانو ته هم زه دا وایم چې دې خلکو ته سیاست طریقه کار وروښيي، د سیاست چې کوم فروټ دی په دې باندې پوهېږي. یو سیاسي ډانچه دی له جوړول پکار دی، یو سیاسي بیکګراوند زموږ د خلکو له جوړول پکار دی چې کله موږ سیاسي شو، کله موږ کې سیاسي شعور رالی، نو زموږ علاقه به انشاءالله ډیولپ کېږي، ترقي به وکړي. اصل کې دا ټاپک زموږ سره واټ از پالیټکس و، خو ما ته ایز تقریر جوړ کړو، دا نه و پکار. بهرحال صرف دومره وایي چې یاره تاسو پالیټکس ډیفینیشن وپېژنئ، پالیټکس وپېژنئ، او د هغه چې کوم مراد دي یا د هغه ته کوم فروټ دي دا موږ وپېژنو. پالیټکس ته کوم دی از اے وے آف لائف. پالیٹکس ہتھیاروں سے لوگ لڑائی نہیں کرتے. آج کل کے دور میں سیاست سے آپ اختلاف کرو، تو سیاسی لیول باندې به اختلاف کوي، په سیاسي لیول باندې به ته یو کس کمزوری کوي، په سیاسي لیول باندې به ته خپل ویو ایکسپریس کوي. خو چې کله تا کې سیاسي ایکټیویټي نه، ته سیاسي ایکټیویټیز نه کوې، نو ته به د معاشرې نه داسې ختمېږي لکه څنګه چې ډاینوسار ختم شو. زموږ ډېر قابله معتبر شخصیت دي، هغوی دا په ذهن کې وایي چې پالیټکس ګن دی. ته مله یوه خبره یاد وساتئ، پالیټکس ګن نه دی، پالیټکس له ګنده خلک راغلی دي، او د پالیټکس نه دا ګنده خلک ختمول لپاره طریقه کار دا دی. فرض کړئ زما د کور خواته یو نالګی ده، په دې کې کیچړ چکړې وغیره ګندګي پرته ده. اوس چې زه دا ګندګي ختموم، نو دې لپاره بهترین طریقه کار دا چې زه خپلې کپړې ګنده کړم او دا ګندګي دې نالګۍ نه رالرې کړم. چې ما خپلې کپړې نه ګنده کړي نو دا ګندګي نه ختمېږي. دغه رنګې چې کم ویل ایجوکیټډ کسان دي، کم هغه کسان دي چې هغه د معاشرې لپاره یو پازیټیو سوچ لري،
یا هغه کسان دي چې د هغو په ذهن کې یا په هغو په رګونو کې سیاست دي خو د سنوم د وجې یا د څه وجې هغه پالیټکس میدان ته نشي راتلی دغه رنګ خلک اپریشیټ کول پکار دي دغه رنګ خلک سپورټ کول پکار دي او بهترین سیاسي معاشره د کومه ده د یو ترقیافته معاشره د یو ډیولپ معاشره په دې کې د خلکو ذهن شعور آگاهي تعلیم د هر څه شامل دي ما فرست یو خبره وکړه چې بعضې ډپارټمنټ بعضې انسټیټیوټ دا به موږ د پالیټکس نه بهر کو اوس کو زه وایم چې ایجوکیشن ډپارټمنټ یا ایجوکیشن د پالیټکس نه بهر کول پکار دي دا غیر مناسب خبره ده ځکه چې ایجوکیشن زموږ د لرنینګ ایجوکیشن انسټیټیوټ زموږ لرنینګ پروسس دی چې دغه دی کې موږ لرنینګ کو پکار ده چې یو سپیسیفیک سبجیکټ د میټرک نه والا تر ماسټر پورې یا د یونیورسټي لیول پورې یو سپیسیفیک سبجیکټ صرف او صرف په پالیټکس باندې پړاوېدل چې پالیټکس څه ته وایي په کم لیول باندې موږ سیاست کوو او د پالیټکس پازیټیو اسپیکټ چې کوم دي دا یې پکې پړاوولی چې پالیټکس بهترین پالیټیشن به دا کاري د بهترین پالیټیشن به دا کاري نو دا پکې یو بهتره وه چې موږ په انسټیټیوټ کې ویلې خو بعض ډپارټمنټ هغه به غیر سیاسي ځکه چې هغه د ټولو دپاره یو شانتې دي هغه د ټولو لپاره معتبر دي هغه به اکویلیټي شو کوي هغه به انصاف شو کوي هغه به نو دی یو پارټي سایډ دی نه به د بلې پارټي سایډ دی نو نن د کوم زموږ ټاپک و هغه پالیټکس د پالیټکس ډیفینیشن د هغه د قرآن د حدیث نه د پالیټکس حواله چیرې دا جایز دي والسلام مهرباني